حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة قالت لما كان يوم أحد کلا چې د احد ورځ موجوده شوه نو هزم المشرکون مشرکانو شکست خوړو څنګه چې د الله وعده وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د هغې قرآن کې ذکر راغلی دی چې تاسو به دا میدان ګټئ څنګه چې تاسو بدر ګټلی دی نو دا احد به ګټئ ولې زیم روانه ړو ښه نو چې کله مشرکان پسپای شو او دا ښځو پرې غره کې منډې والي او دا پنډۍ ښکاره کړې وې په دې وخت کې فصاح ابلیسو ابلیس یو چغه ویسته په زوره په دې اسلامي فوج کې چې ای عباد الله اخراکم ای د خدای بندګانو شاته وګورئ معنا دا ده چې ادرکو اخراکم شاته باندې فوج راغی د دشمن بس مسلمانان فرجعت اولاهم بس دا مخکنی دستې د اسلامي فوج راستنې شوې په خپلو کې فاجتلدت هي و اخراهم به دغه راستنه شوې ډله او دا روسۍ ډله یو بل سره وجنګېدل په خپل کور کې وجنګېدل په نظر حذیفه پس ګوري حذیفه رضی الله عنه فاذا هو بابیه ناسا په دې خپل پلار سره ملاو شو یمان سا او مسلمانان لګیاري په توري وهي فقال حذیفه چغه کړه ای عباد الله د الله بندګانو ابي زما پلار دې راشه کوي فمجتحزوا حتى قتلوه دوی قلار نشو حتی چې شهیدی کو مړی کو فقال حذیفه غفر الله لكم حذیفه رحمه الله الله درته معافي وکړي مرګرونو ما خو ورته چې ووایي زما پلار دی قال عروه فما زالت في حذيفة منه بقية خير واي عروه پس امیشو په حذیفه رضی الله عنه کې د دې بخښنې نه چې د خپل پلار قاتلان او بخل وږي ته دعا د مغفرت وکړه بقیة خیر یو ډېر لوی خیر په ده کې و حتی لقي الله عز وجل حتی چې د الله رب العزت سره ملاو شو وفات شو حدثنا حسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة عائشة ام المؤمنين ویمار پیغمبر اسلام نه پخپله تپوس وکړو چې دا سړی پر مانځه کې یو خوا بل خوا ګوري دا څنګه چل نو فقال ما ته ویلي هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة احدكم دا تختول دی چې تختی شیطان د مونځ د تن ستاسو نه دا ستاسو د مونځ حصې دا شیطان تاسو نه بے برکته کی دا تاسو نه او تختی دا قتل را قتل گویا که دا شیطان هغه حمله ده چې ستا د مونځ نه څه حصې تا نه او تختی نو په مانځه کې به یو خوا بل خوا نه ګورئ زیر سجدې ته به ګورئ حدثنا أبو مغيرة حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بل سند وحدثني سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
قال النبي صلی الله علیه وسلم الرؤيا الصالحة من الله. دا خیسته خیسته خوبونه دا جانب د الله نه دي. سړی خیسته خیسته خوبونه وي. او الحلم من الشیطان، او دا پراګنده خوبونه چې دا سپي په مخه کړی اوښ په مخه کړی پیږئ، دا ګنده ګنده خوبونه چې دي نو دا د شیطان اثري. نو فاذا حلم احدكم حلما، کله چې دا ګنده خوب اینی په تاسو کې یو تن دا ګنده خوب یخافه د دې د نتیجې نه یریږي، نو فلیبصق عن یساره، ګس طرف ته د لاړې توکي، او ولیتعوذ بالله من شرها، او پناه حاصله کی په الله باندې شر درې خوب نه، فانها لا تضره، دا ګنده خوب به ته ضرر ونه رسي. او کته دا وظیفو کې او دا نسخه استعمال کی. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي الصالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا یو دعا ده او دا یو وظیفه کوي خپله د نن نه به دا وایي، دې کې ډېر لوی اجر دی. کومه دعا ده؟ لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دعا او دا ذکر فإن دغه چې کوم دی من قال 100 مرة، څوک چې سل کرته دا دعا ووایي كانت له عدل 10 رقاب، دا د لپاره په مثل د لسو مریانو دا چې د الله د پاره سره آزاد نو ثواب وشو لکه لس مریان چې د الله د پاره آزاد. یوا وكتبت له 100 حسنة، او د لپاره د په عمل نامه کې ولیکل شي سل نیکی، ومحيت عنه 100 سيئة، او د عمل نامې نه سل ګناهونه محو شي ختم شي. درې خبرې شوې چې یو خدا سے شو لکه لس مریان چې آزاد کی، بل طرف ته په عمل نامه کې لس نیکی ولیکل شوې، او بل طرف ته چې کوم دی د عمل نامې نه سل نیکی لرې کړې شوې، سل نیکی بدی لرې کړې شوې. او وکانت له حرز من الشیطان، څلورمه خبره ده چې دا به د لپاره یو قلای د شیطان، لکه څنګه چې په خپله کلا کې ته د دشمن نه محفوظې، نو دا دعا به ستا لپاره یو قلا شي، او ته به د شیطان د اثر نه په دې ورځ باندې یومه په یکه ورځ به ته د شیطان د اثر نه خلاصې. یومه ذلک، په دغه ورځ چې تا کله دا د سهار نه دعا وویله حتی یمسی، حتی چې ته شپه کې، او لم یأتی احد بافضل مما جاء به، او راتلی شي کولی یو تن په ډېر غوره باندې د هغې نه چې دې سړي پې راتلی کړي دي، الا احد عمل اکثر من ذلك، مگر که یو سړی داسې موجود شو چې د هغه د سلو په ځای باندې 200 ځله ویو، نو د هغه اجر به خو ډېر نور دنه څوک نمبر نشي وړی، څوک نه نمبر نشي وړی. نو دا به نن وظیفه کوي او چې ژوندي یې دا وایي، بس دا زما وظیفه ده، زه په خپله وایم، پوهېږئ که نه، زه په خپله وایم. ده داسې نورو دعاګانې به راځي، هم زه تاسو ته به ښیم. کتاب الدعوات بخاري کې دا ټولې دعاګانې ذکر دي. دا هغه مصنوعي دعاګانې دي چې خلکو د جیبه سازي کړي دي، نه دا خو د احادیثو دعاګانې دي، دا خو جناب رسول الله موږ ته په خپله ښودلي دي. اصل دعاګانې دا دي. ما د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې ده، ما د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې
زمونږ پلار سپین ږیره و، الله دې وبخي، چا به څه خبره وکړه پیر میر که نه، ویل پیر خو قرآن دی. هغه ویلې ویل پیر خو قرآن دی. پیر څه ته وایي؟ رهنما ته وایي، لار ښوونکي ته، درسته لار ته ښایي. درسته لار قرآن ښایي خلکو ته. اوس خو چې ورپسې شو نو بل ځای ته به دې ورسوي، نه قرآن نه به دې منکر کي، د مونځ با جماعت نه به دې منکر کي. دا پیران داسې مرتبې ته رسېلي چې بری علماو پسې دوی مونځ نه کېږي. خو بیا هم دا بعضې علما دي دا چې هر چا ته د دنیا لپاره چاپلوسي کوي، پیرانو ته هم چاپلوسي کوي. دا چاپلوس مولیان نه دي. الله یې دې ته هدایت وکړي. علم سپک. حدثنا علي بن عبد الله، دا اوس به مې یاده شوه که نه؟ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد إن محمد بن سعيد بن أبي الوقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص يقينا زما پلار سعد بن أبي وقاص صحابي قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وی عمر رضی اللہ عنہ دے پیغمبر خدا ورته راغی او اجازت حاصل کو چې جی زستاسو خواله لګ درځما، او عنده نساء من قریش، د پیغمبر خدا سره زنانه وی قریشیانی، پیغمبر خدا بی بیانی تقریبا ټول قریشیانی. نو دا د قریشو دا زنانه ورسره ناستې وي، یعنی امهات المؤمنین یادی، یکلمنه د نبی علیہ السلام سره خبرې کوي، او یستکثرنه، او د نبی علیہ السلام نه زیات جامع او زیات خوراک غواړي. ورته وایي چې د عامو خلکو د ښځو خوراک سکاک او پوشاک ښه شوی دی، او موږ د پیغمبر د کور زنانه یو، زمونږ دا ولی نه ښه کېږي. او عالیتن اصواتهم، په پیغمبر خدا آوازونه راوباسي، په زوره زوره پیغمبر ته لګیا دي. فلما استاذن عمرو، کله چې عمر رضی الله عنه اجازت حاصل کا او نبی علیہ السلام عمر رضا، نو قمنا یبتدرن الحجاب، ټولې پاسې دي او منډې کړې پردو ته، پرده کې پټې شوې. فاذن له رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام دته اجازت وکړه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یضحکو، چې عمر ورنه وته پیغمبر خدا خان دي. فقال عمر اضحك الله سنك، دا الله پیغمبر الله د ستا غاښونه دقسې همیشه په خندا کی. یا رسول الله دا ولې خاندئ تاسو؟ قال پیغمبر خوا ورته وایي عجبت من هؤلاء اللواتی، تعجب مې وکړ دې زنانو نه، كنا عندي ما سره دلته ناستې وي، او دا لوی خبرې کولې. فلما سمع صوتك، کله چې ستا آواز واورېده، ابتدرنا الحجاب، ټولو منډې کړې په پرده ننوتې. قال عمر فانت یا رسول الله، تاسو چې یې د الله پیغمبره، كنت احق، تاسو ډېر حقداري ان یهبنا، چې دا زنان تاسو نه یریدلې وي، تاسو ډېر لوی شان دی. ثم قال، بیا عمر ویلي اے عدوات انفسهن، اے د ځانونو دشمنانې، اے د ځانونو دشمنانو، اتحبنني ولا تحبن رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نه یریږئ، پیغمبر خدا نه یریږئ. زنانو د حجاب د آواز ورکړو. قلنا نعم، او ستانه یریږو او د پیغمبر خدا نه یریږو. انت افظ و اغلظ، ته ډېر بد ژبې او ډېر سخت زړی، ژبه دې هم دغه ده او زړه دې هم ډېر سخت دی، تا نه خود یریږو. من رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والذي نفسي بيده، هغه خدای مې د قسمي
چې زما روح د هغه په لاس کې دی. ما لقیک شیطان عمر نه ملاویږي تا سره شیطان قطو چرم سالکن چې دی رواني فجن په یو لار الا سلک فجن غیر فجکا مگر دی بزی په یو لار باندې سوا د لارستان یعنی لار درته پریدي شیطان چې په لار را روان دی او ته وګوري نو تا ته هغه لار پریږدي یعنی شیطان هم د نه یریږي. عجیب خلقو. او بیا عمر استغفر الله حدثنا ابراهيم بن حمزه حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه کله چې په تاسو کې یو تن د خوب نه را بیدار شي د خوب نه نو په توضع اودسو کې فلیستنصر ثلاثه پس د پوزه اوسونی درې ځله دا پوزه دی اوداسه کې درې ځله اوسونی ولی فإن الشیطان یبیت علی خیشومه ځکه شیطان چې دی شپه تیروي په هغه خیشوم د ده کې خیشوم د سپیمو کې دننه یو کولاو غوندې ځای دی کولاو ځای دی هغه کولاو ځای ته خیشوم نو خیشوم دی ټولې پوزې ته هم وایي او خیشوم په پوزه کې هغه خاص ځای ته هم وایي. نو معنا دا ده چې دا شیطان دلته شپه تیروي. دا شپه چې تیروي د دې دوه نکتې دي. یو نکته دا ده چې زړه ته کومې لارې تلي نو یوه لار هم پکې دا ده او یا خو د انسان زړه ته ځان رسېدلی وځي نو یوه لارې دا ده همدلته ورته ډېری چې کله موقع ملاویږي نو په هغې به ورننه وځي او دوی دا دی چې دا فالتو شی نه چې د دماغو نه او د جګر نه راځي نو دا په دا خیشوم کې دا ګندګي جمع کېږي نو ډېر ګنده ځای چې نو د شیطان ډېر زیات وخي د دې وجې نه په دې باترومونو کې موږ ته ناست دي او موږ ته دا دعا ځکه دې دپاره ښودلی شوې چې باتروم ته خپه ور دننه کې نو دی نه به مخکې به ووایې ترمیزي کې به دله راشي وبه وایې چې اللهم اني اعوذ بك من څنګه من الخبث والخبائث دا به ووایې خدای د نارینو پیریانو نه او د زنانو پیریانو دواړو نه پناه غواړم وایي دا داسې ارامچکې دی چې دا انسان دغسې کې دا دغه ونه وایي دا دوا ونه وایي نو راځي دا پر انسان پر کالو باندې لوبې کوي پوهېږئ پرې باندې د دې وجې نه دا دعاګانې موږ ته ښودلی شوي دا د شیطان چالونه دي د هر طرف نه موږ نه تاویږي انشاءالله دا د شیطان باسو د دې ځای پورې دا هم د الله یو مخلوق دی او دې وجې نه بعضې علما وایي دا د پیریانو د انسانانو نه علاوه یو مخلوق دی شیطانان دا ځان له بېل قوم دی د دې وجې نه شیطانان یې پې عطف کړه دا جنات یې عطف کړه سبا له د جناتو سبق به انشاءالله را هم د الله مخلوق دی او الله پیدا کړي دي